أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अदे तरने मंडी सदर से स्टेज नास और माता मखामा नास अवलार समा देर गरम पतनो मशरानो कशरानो अस्सलाम वालेकुम रटूल नावल मुज़ाद पंचोट रटूल तरे शुक्रिया दाको शागा तुमरा ډېر مینا څه ټایم نه راغلی دي او د دې ټایم پورې موږ له دومره عزت راکو نو الله یو ګل ګلزار صاحب ملګرو تاسو ته پته ده دا نننۍ غونډې مقصد څه دی د دې مقصد دا دی چې په 31 تاریخ باندې به تاسو خپل قیمتي استعمالوئ او ځان به بلدیاتي उम्मीदवारान टाकाई बदल स्टेज वलार मुदो दावा मिनिस्टर पार्टी उम्मीदवार असं जोर मारा टिकट राकड़ा चिकल हम द पुख्तो दौरो जमानी का शेरजादा खान मरहूम और बादशाह खान दागे वक्तना यह डालवा अब या पश्चात के बदले सीओ जमीन दनिका दाग मशरान डालवा और बंतवत्ता जमीन दशादातगान डालवा और दाग टेमना दा तसल्सुल आलवान दे 1970 के जमाने का शेरजादा खान उपाध्याय और दागे ना पास दागा अलवात सदमातृ ने उपाध्याय और कम गंदे हम बाहर डाला के बाद जमीन अलवादी अगर हम दबाचा खान सर जमात निकल कमला स्वर करो विदा बस्ते तेरे दुनिया है विदा तेरे बंदा दबाचा नजरे मर गई ब 2001 के बल्दियाती इलेक्शन औरंगमाली को सुनना जमावाली से रफील मुल्क का किसान अगर नाजिम मुंतखब शो और दागे नफस आगा जिले नायब नाजिम आला शो और डॉक्टर महबूब रहमान अल्लाह दिवान के आगा नाजिम आला शो हाँ दहा गए जहाँ का सीट खाली शेव और माफी जमनी इलेक्शन को हमेशा आ गए आवामो ड्रेस नूर पर इलेक्शन शो मुझे दहा गए आवामो डेर मशहूरियम ड्रे पेरे जमीन तकब कदम दवाली से तमक नफस बदे दौरान के जमा मशहूर वाइताली कानून नास्ते अजमल कानून नास्ते इमरान खान जमीन को तरागले हम तय पावा तासु जमात पार्टी के शामिल शे जमीन दे मशरान हम वतवे जमीन यो तेरा लो शेर द बादशाह खान सरा द पुख्तो द दरमा कता सुन द हर नमना पर गवई हम दौलत हो दे नालू मन इज्जतानु لا مسلم लीग सदर आमिर मुकाम मैं इलेक्शन लगा तो दे मैं बसरा रहा तो लेकिन होगा बेनिसार खान साहब वाल नज़म जो मैं दे मुबारक है ना बराजी आमाय राजा मैं तो इस तरह से उतने खबर को हमारे वाया क्या ना ये कमरे के रहता है उसे खबर है शो रोक ले मैं नाजिम से ट्रांसफर पलास करे मैं द्वेम वो एमपीएस से बचा सर में वादा करे इरशाद में अगले वर्कों ताला में दरकम
نو ما دا درېمه خبره راته وکړه وی زما سره ډله وکړه نو ما ورته ستا سره خو ډله ځکه نشم کولی موږ یوه ډله کړې ده ستا خو کله د ایم ایم ای په ټکټ کامیابېږې کله د مشرف وې کله د چودري وې او اوس د نواز شریف د مریم نوکرې تا خو ما ته ډېر ورپورته افر وکړو که دا ټوله دنیا راکې خو زه خپل ایمان نشم خرڅولی تا ته دې ستا د مشرانو ته وګوره او زما مشرانو ته وګوره ستا دا رزق آرام دی ستا دا بنګلې آرامې دي زما د میزر د اکټ زما د نیکه دومره جایداد و خو هغه چل کړی هغه تېره چلولې ده بل له عزت ورکړی غلا یې نه دي کړي او خپل مال یې په خپله تېره په دې خوب په عزت لګولی دی معلوم چې ما ته دا مولایي صاحب ولاړلی مولانا فضلالرحمن زه غوښتی یم جرګه راغلی او ما یې سوی نو ملګرو ډېر مجبوره کړم زه یې بوتلم پارلیمنټ هاوس ته هغه هم دا پر کړی او نه ما یې مولایي صاحب موږ یو لوز کړی دغه خبره باندې قایم یم ستاسو په خدای یقین شی سراج الحق منصورې ته بولی او ډېر نه تاوېدو ما یې څه هغه هم دا خبره کوله ما یې سوال نه پیدا کړي مخکې په الیکشن کې یو ملګرو نو هغه به ممبر به منتخب شو هغه به چیرمین له ووټ ورکړو خو اوس په لپیټ په دې دور کې دا موږ چې هلته راغلي یو نو دا به د ټول بابوزو عوام ووټ ورکوي نو ما خپلې پارټۍ ته هغو اعلان وکړو که څوک الیکشن ته ورتېږي اپلیکیشن ورکوي ما فارم ډک کړی ګاډي ته ختلی ما داخل کړی الله ګواه دی ما چاته سپارش نه دی کړی خو ما د الله نه دا سوال کړی یا الله پاکه ما درخواست ورکړی دا خو ډېره ګرانه خبره ده ځکه چې دا ډېره غټه علاقه ده که ټکټ راکړی یا الله عزت ورسره هم راکړې ضرورت مې هم پوره کړې او کټر عالم راکړې که د خلکو پکې خیر یې راکړه که خلکو پکې خیر نه وي دا ټکټ هم مه راکوه او ګټه هم مه راکوه ما ته ټکټ میلاو شو نو ټولې پارټیانې ډېر ډسټرب دي په هغه ټایم کې چې څوک خواهشمند و هغه د منظري د ټکټ په خواهشمند و او که د بیډ و نو خلکو هغه نظریې پرېښودې او داسې خلکو له ټکټونه ورکړل چې هغه ویټ والا او ټي زیډ والا دي او دا ملنګ ستاسو ورور دی کله راپسې عمران خان ترنده راولي خو خلک یې ریجکټ کوي کله مریم نواز راغله هغې خو ځان ناشوړه کړو وی نشم درتلی ځکه چې پښتنو ستاسو پارټي صرف او صرف د عوامي نېشنل پارټي ده دا سره جنډه ده او ستاسو نښه دا لاټین ده ملګرو مشرانو کشرانو دا خبره واورئ په دې کورونو دا جنډه ولاړه ده دا نظریه نه ده کشنه ولاړه ده دا ستاسو نښه نه ده کشنه نښه ده د پنجاب د هغه منظم دي ځکه کامیاب دي د هغو سکول آباد دی د هغو غرونه آباد دی د هغو روډ آباد دی د هغه روزګار آباد دی ولې هغه یو دی یو سند ته وګوره پیپل پارټي هغه هم آباد دي خو پښتنو موږ چېرته کوو او ریزه ډوډۍ مثال یې د اچار کله چې مرچکی راوځي پیاز ترې راوځي موږ ځکه تباه یو نن به د بابوزو خلکو تاسو بیټ ته وګورئ دا سړی خو کرکټر و دی خو د پاکستان د ټیم کلاړي دا خو دا یوازې میچ نه و کړی دا پاکستان ټیم ټول کلاړیانو دا ورلډ کپ ګټلی نو دا خو د سیاست سره څه کار نه و سیاست ته راووت الیکشن یې لګېدی ده په سوات کې الیکشن ته ولاړ لس زره وډې اخیستی او نن په سټیج ولاړ راپسې وی مهنګایي ده چې مهنګایي په عمل کې د هغې وزیر اعظم غني دا هغه اوس کې څومره په 1500 نه څلورم کال دی اوس په 1400 روپۍ ده دا ټول د یو ځل دی سره په 500 روپۍ توله وه اوس په 1,20,000 ده غوړو ته وګورئ چینۍ ته وګورئ دالو ته وګورئ کم شی پکې ارزان شو
نو دا دومره دروغجن دی چې دا د ښځو نه ګټ قلبی دی د ده وزیران دي د ده وزیرالاګان دي چا به در کړی هغه نه اب عزتدار سړی ځکه چې دی به میلمه خاطر کوي دی به د خپلو عوامو خدمت کوي نه چلی دی به خپل جایداد خرڅوي خو دی به خپل عزت نه خرابوي دا د عزتدارو خلکو پارټي ده نو ملګرو که دی بیډ والا دی منظري والا تاسو ووټ ورکړو یا بل لا سچ شوی یو بل به معاف کو خپل کورونه آباد کړئ خپل ورورولي آباد او پریشانیانې نورې ختمې کړئ ما به سره جنډه لګولې زما ورور راځي به ورته شنه لګولې بله به ورته برګه لګولې بله به ورته بله لګولې دا ټول لرګې دا یوه سره جنډه ولګوئ تاسو خوشحالي وینئ ستاسو سکول به آباد شي ستاسو ګروپ به آباد شي ستاسو حجرې به آباد شي ستاسو بیټک به آباد شي خدا نور د خدای خاطر نه ورته ټول نه کلار شي او دا به ورته ښایي دا په څه باندې ختموئ اوس موقع ده تاسو ته دا تاسو ته ولاړ دی دا په پیسو نه دی ولاړ زما نیکه ستاسو د نیکونو سره ناستو عزت یې ورکړی زمونږ پلار زمونږ د هغه الواد ستاسو سره ناست دی تاسو له عزت درکړی بابوزو پښتنو نن د هغه نوسی ولاړ دی ستاسو سره ورورولي غواړم او دلته راغلی یم الله رالیږلی دی دا صفتونه الله راکړی په دې مقصد ولاړ یم چې شپه او ورځ به په ځان یو کوم او هر پښتنو ډیرې ته به ځم هر بیټک ته به ځم او هر سړي ته به دا پیغام کور کور ته رسوم چې بس خپل کور آباد کړئ ورورولي آباده کړئ دا نو زه ټول داسې یم چې یو تن یم او په کور کې به موږ څو لس اته تنه یو نو زه کور کور ته نه ځم چې دې بنجور ته زه بار بار راغلم د اوبس درې کوکارۍ ته عرق پشپن ته منګلوه علاقه ده زما مشرانو که زه کور به د چا بیټک ته نه یم پردم رسېدلی نو زه ډېر معذرت کوم سره دا خبره کوم چې د دې میډیا په ذریعه واورئ دا لیکه کوي چې نثار زموږ کشر دی زموږ ورور دی او زما د سره دا لوز دی چې هر مشر کشر هره تورسرې مشره که مشر دی زما مشر دی او که کشر دی زما کشر دی او هره مشره زما مور ده او هره کشره زما ته د خپل اولاد په شان کوي ملګرو هغه د دې خبرې د څلور بجې په ګډۍ کې د جلسه ده یو دوه پروګرام به وشو یو په دې کورتۍ کې ده خدا لوز وکړئ چې د لاټین نه که هغه هر څوک ولاړ دی نو دا د عوامي نېشنل پارټۍ نماینده نو تاسو ټول به ټول دی که څوک دا برګې جنډې لګولې که هرې لګولې کښېنئ دا ختمې کړه او یو شئ یو نو که تاسو یو شوئ نو میرشب بم ستاسو وي کوچنر بم ستاسو وي او انشاءالله تعالی را روانې لکشۍ کې صوبایي اسمبلۍ ممبر به ستاسو وي د قومي اسمبلۍ ممبر به ستاسو وي وزیر اعلی به ستاسو پښتنو تاسو وګورئ میلمهوال راشي اوټوالي دا د هغوی کار نه دی بیا موږ په خودکشو کار ولو موږ د کورونو بهر یو صرف او صرف ستاسو پارټي دی به تاسو خفه کېږي دا سره جنډه به ملګرې به خفه کېږي دا عوامي نېشنل پارټي نه د دې خاورو جنډه ده ځکه چې موږ په تاسو بدنام یو زموږ دا وینې به تویېږي په دې خاوره موږ خو د چا بد نه دی کړی موږ خو د ګاونډي بد نه دی کړی موږ خو ټوپک نه دی راغستی موږ خو ظلم نه دی کړی موږ خو همیشه د دې خپل قوم او د امن خبره کړې ده نو صرف او صرف د عوامي نېشنل پارټۍ که د یوت کونسلر ولاړ وي که جنرل کونسلر وي که لیډیز وي که اقلیتي او که میئرشپ وي دا ټول کامیاب کوي ځکه چې ستاسو کونسلر کامیاب شي نو دی به ستاسو حق راوړي او که د بلې پارټۍ راشي نو هغه به بېایماني کوي د سره او به صحیح خدمت نه شي کولی او ټول به په دې ځای تاسو پاسئ ستاسو په دې ترو کې په هر ځای کې دوستان دي په دې بابوزو کې صرف ځان له ووټ غواړئ تاسو هر سړی نثار یې او زه ستاسو ورور یم که مشر یم که کشر یم زما دا میندې زما دا خویندې زما دا کشران دا مشران به ټول له دې درې نه وځئ ځکه چې زما کور د منګورې دی په 1928 کال جوړ شوی په هغې کې زما نیکه دې خلکو خدمت کړی زما خاندان کړی او زه یې کوم
زما بچی به هم کوي نو صرف اوس تاسو دا منظري والا څوک دی دا بیډ والا څوک دی ستاسو په خدای قسم د بیډ والا کور تاسو ته معلوم دی صفا جواب به راکوئ دا منظري والا تاسو ته کور معلوم دی د دې ملا کور ته معلوم دی د دې محمد امین چې ځان ته وایي هغه کور ته معلوم دی تاسو سره کاکي خان د شیرزاده خان د خاندان کور معلوم دی معلوم دی ته روټ په بل ورکوي کاغول به ورکوي دا لوز وګي پاسه ټول پاسه ځوان الله عزت کوي وایي کنه چې دا نور جنډې والا واوري او دا دا اوس کېده ځوانانو زما مشرانو کشرانو دا مې قضه کوئ چې زمونږ نیکونه یو ځای ناست وو زمونږ پلاران یو ځای ناست وو دا مې سره لوز دی چې د هغو الوان به یو ځای ټول وو یو بل له به عزت ورکوئ او انشاءالله تعالی دا نیکه کوي چې دا لاټین وګټله لکه تاسو چې وګټله ستاسو څومره مسلې دي زموږ په ښار کې موږ ډېر ښه کړي دي دا دومره نااهله ایم پي ای دی چې دی سرکاري بل پاس کوي او کرونونه لري او په خلکو باندې کار کوي او بل دا ستاسو د ایم پي ای وړي دا ډېر دغل بچی دی راشئ بیډ ورته هغوی صرف تاسو عمران خان ته کتلې وړو اوټو ورکړی اوس هغه ینګ طبقې ته ځایم چې دا مشران به بیا ستاسو د لاسه دا مشران ګرځي ډېر خراب شو ځکه تاسو به تیار اخلئ خو بېلتې په مشرانو دی اوس په پښتنو کشرانو تاسو ته مې دا سوال دی چې دا مشران به بیایئ او اوټ به دې لاټین نه ورکوئ لاټین نه دا بدل ختموئ د خپل مشران به یې کوئ او ناوخته دی اړه مې ډک دی یو شعر به ووایم او د دې شعر نه مخکې زه د بنجوړ د درې د دې ټولو مشرانو شکریا ادا کوم د عوامي نشر پارټۍ د تنظیم شکریا ادا کوم د عامې خلکو هم شکریا ادا کوم چې دلته موږ راغلي وو خلک دوه پنځه لکه روپۍ ورکوي ماله جلسه وکړه نو نن تاسو چې موږ د ایربونو دا داسې لکه ما ته چې ایربونه روپۍ میلاو شي ایربونه نه قریبونه چا چې دا کرسۍ دا سټیج او دا مرګري راغونډ کړي دي نو زما ته داسې الفاظ نشته دا شکریا ادا کړم او انشاءالله سیټ تاسو ګټلی دی منګورې خلک ځانه خوشحاله دی د دروز خلک ځانه خوشحاله دی لکه چې هغوی خدایي خدمتګار وسیله زویله هغې خاندان ته ټکټ میلاو شوی او خلکو کروڑونه روپۍ لګولې شونډې وچې دي صرف یو کار کړی بورډونه ډېر لګوي او میډیا له پیسې ورکوي او جنډې لګوي خو چې ګرځې خلک وله اوټ نه ورکوي او غلطو خلکو له ټکټونه ورکړي هغه بیډ والا هم ماله اوټ اینټي سپورټ کوي مسلم لیګ هم کوي ټول داسې خلک پیسې اخلي جنډۍ لګولې نثار قانون تاله درکوو وایي موږ له ټرانسفارمر مایې ولګوئ دا روډونه لوباسي هر څه یې لوباسي یو شی ویم غټان نیکان پیدا دي دا خو د مور جنتیان پیدا دي راځئ چې هغې خوارو له جنت وګټو سوچ د مور دې زخیات پیدا دي